نن ما مسلمان یو لیکن زما عمل هغه صرف او صرف د حد نه زیات عمل زمونږ څه دی جومات ته راشو منځونه مونږ وکړو بس دا زمونږ مسلمانی ده باقي عبادت طریقه مونږ نه پیژنو د قرآن د احکاماتو نه مونږ خبر نه یو د پیغمبر د احادیثو نه مونږ خبر نه یو د صحابه کرامو د تاریخ نه مونږ خبر نه یو د پیغمبر د سنت نه مونږ خبر نه یو د پیغمبر د سیرت نه مونږ خبر نه یو د پیغمبر د ژوند تیرولو طریقې نه مونږ خبر نه یو د پیغمبر د سیاست نه مونږ خبر نه یو د پیغمبر د معاشرتي کې په معاشره کې چې څنګه سلوک نور انسانانو سره کول هغې نه مونږ خبر نه یو د پیغمبر د اخلاقو نه مونږ خبر نه یو د پیغمبر د کردار نه مونږ خبر نه یو د پیغمبر د گفتار نه مونږ خبر نه یو لیکن بیا هم مونږ مسلمانان یو مسلمانی خو دې ته نه وایي کنه چې ته راشې صرف دغه مونځ وکړي او هغه مونځ هم څنګه کوو مونږ زمونږ مونځ الفاظ هم ټیک نه وي او زمونږ د مونځ طریقه هم ټیک نه وي او بیا هم مونږ مسلمانان یو اصل مسلمانیت دا دی چې د پیغمبر علیه السلام تعلیماتو نه ته ځان خبر کړي او په هغه باندې عمل وکړي د الله رب العزت دا قرآن زده کړي او بیا په دې باندې عمل وکړي دا اصل مسلمانیت وي نن چې زه راشم 15 وخته دلته مونځ کومه لیکن بار په معاشره کې د خلکو سره زما هغه تعلقات هغه د اسلام خلاف وي زه چې دنیا کې یو کاروبار کومه زه چې دنیا کې دکانداری کومه نو زه دا کوشش کوم چې څنګه زه خپل دغه مسلمان ورور ذلیل کما او دا رسوا کما او دینه څه طریقه باندې زه پیسې وګټم په دغه رمضان مبارک په میاشت کې هم بازار ته چې مونږ کله لاړ شو د 100 روپو شیز هغه په 50 روپۍ باندې ملاویږي آیا دا د پیغمبر علیه السلام طریقه و آیا دا د صحابه کرامو طریقه و د انسان د نیکوالی او د بدوالی یو انسان د ښه او د بد پته په جماعت کې په مسجد کې نه لګي چې دغه انسان راځي مونځ کوي دا ښه دی او که بد دی ولی دغه جماعت ته چې مونږ دن نشو د ټولو نه بدترین انسان هم دغه جماعت کې ځان نه نیک او بزرګ جوړوي د انسان د نیک او د بد دغه پته کله لګي دا حال لګي چې کله مونږ معاشره کې ورسره زمونږ معامله راشي کله چې تجارت وکړو کله چې هغه دکان کې ناست وي او ته لاړ شې هغې نه سودا کوي په دې ټیم کې دغه انسان پته لګي چې آیا دې کې څومره ایمان دی یا دغه شان دی زمونږ دغه علاقو کې چې مونږ وګورو په غریبانانو باندې ظلم کوو هغې ځمکه مونږ ونیسو یو ځای مونږ خرڅ کړو هغې باوجود هم مونږ هغه ځای بیا واپس په هغه باندې ډاکه واچو دغه شان دی یا مونږ چېرته یو انسان زمونږ پټي باندې لار جوړ کړي هغه باندې روان شي هغه لار مونږ ورته بند کړو یا څوک زمونږ د ټینکې یا وغیره نه اوبه وړي ځان ته هغه اوبه مونږ ورله بند کړو نو آیا دا مسلمانیت او دا انسانیت وي دا بالکل نه انسانیت وي او نه مسلمانیت وي نو مونږ ته پکار دی چې مونږ دغه معاشره کې چې کله ژوند کوو مونږ د پیغمبر علیه السلام هر لفظ باندې سوچ وکړو او بیا په هغه باندې عمل وکړو کله هم مونږ چې د الله رب العزت په قرآن په یو آیت باندې غور او فکر وکړو بیا زمونږ دغه ټول ژوند بدل شي او که صرف او صرف مونږ د پیغمبر علیه السلام په یو حدیث باندې عمل وکړو زمونږ د ژوند دغه ټول نظام دا به بدل شي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې من حسن الاسلام المرء ترکه ما لا یعنی بهترین انسان هغه دی په مسلمانانو کې بهترین انسان هغه دی چې هغه لا یعنی کار ونه کی فضول کار هغه ونه کی هغه کار ونه کی چې هغې کې د دنیا او د دین فایده نه وي او نن سبا مونږ کوم کارونه کوو چې هغې کې د دین نقصان وي او یا پیغمبر علیه السلام فرمایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده بهترین انسان هغه دی چې د هغې د زبان د تکلیف او د هغې د لاس د تکلیف نه بل مسلمان محفوظ وي نن مونږ سوچ وکړو چې آیا زما د ژبې د تکلیف نه کم یو انسان پریشان دی او څومره انسانان زما د ژبې د تکلیف نه محفوظ دي آیا زما د لاس د تکلیف نه څومره انسانان په سکون کې دي او څومره انسانان په تکلیف کې دي چې کله مونږ دا سوچ وکړو زموږ دا ژوند خود به خود بدل شي باقي نن سبا په معاشره کې چې څومره خلک دي دیو ته د واز او د نصیحت کولو هیڅ مقصد او فایده نه ښکاري ولی هر یو انسان دا پیژني چې دا کار ښه دی او دا بد دی هر یو انسان دا پیژني چې دا لار د جهنم دی او دا لار د جنت دی هر یو انسان دا پیژني چې دا لار د رحمان د الله دی او دا لار د شیطان دی لیکن عمل مونږ نه کوو
اوس اصل شي څه دی؟ عمل کول. مونږ ته پکار دی چې څومره څه مونږ په دغه دنیا کې اورېدلی دي په دې باندې مونږ عمل وکړو. هسې اورېدل دا هېڅ معنا او مقصد نه لري. اوس که زه درته دلته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام 14 احادیثونه بیان کړم، د قرآن مجید یو 100 آیتونه درته تلاوت کړم، لیکن مونږ عمل نه کوو، مونږ واورو په هغه باندې مونږ عمل نه کوو، نو بیا دغه اورېدلو معنا او مقصد هېڅ نه شوله. د ټولو نه بنیادي شیز هغه عمل دی چې مونږ عمل وکړو د پیغمبر په طریقه باندې. چې مونږ کله مونږ عمل وکړو نو بیا الله به هم مونږ نه خوشحال وي، پیغمبر به هم مونږ نه خوشحال وي، او بیا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه به هم مونږ نه خوشحال وي، او زموږ ژوند دا به هم ښایسته کېږي. نن سبا مونږ د پیغمبر طریقه هغې ته مونږ سپک نظر کوو، د پیغمبر طریقه هغه مونږ هیره کړې ده، د پیغمبر طریقه مونږ هغه بالکل د هغې نه مونږ نفرت کوو. نو چې کله مونږ د پیغمبر طریقې نه هم نفرت کوو، مونږ د پیغمبر طریقه هم نه خوښوو، مونږ د پیغمبر د دشمنانو هغه چهره اپناو کړله، نو بیا مونږ د الله رب العزت د رحم دا تمه به ولې کوو؟ بیا په مونږ باندې دغه دنیا کې به الله رب العزت څنګه مهربانه کیږي؟ نو الله خو به هر مهربانه کیږي چې کله مونږ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه طریقه دا مونږ اپناو کو، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سیرت او صورت دا مونږ اپناو کو. که چا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو سنت ته سپک نظر وکړله، سپک یې وکتل، دغه انسان دا د اسلام د دایرې نه وځي او دا انسان دا مکمل کافر کیږي. نن مونږ وګورو مونږ د پیغمبر سنتو ته څومره سپک ګورو، مونږ د پیغمبر دغه سنت دا څنګه مونږ پرېږدو، او بیا چې مونږ ته دا هم پته وي چې د پیغمبر سنت پرېښودل او دې ته سپک نظر کول او د پیغمبر صورت نه علاوه د پیغمبر د سنت نه علاوه بله طریقه خوښول او بله طریقې ته بهتره ویل، دې سره انسان د اسلام د دایرې نه بهر وځي. چې دومره حده پورې مونږ ته پته وي او بیا هم مونږ عمل نه کوو، نو بیا زمونږ د مسلمانیت څه فایده شته؟ هېڅ فایده نشته. د مسلمانیت فایده به کله وي چې کله مونږ ته پته ولګي چې زما دا کار د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د طریقې خلاف دی، او بیا زه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خفګان د وجې نه هغه کار پرېږدم. دا اصل د ایمان او د مسلمانیت تقاضه وي. مسلمانیت دې ته نه وایي چې ما او تا ته پته ده چې الله رب العزت او پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دغه عمل باندې خفه کېږي او بیا هم ما او تا هغه کار وکړو. نو آیا ما او تا هسې سوچ وکړو، هسې ما او تا سوچ وکړو که نه چې قیامت په روز باندې زما او ستا عمل داسې وي چې د پیغمبر د عمل خلاف وي، او کله د حشر میدان ولګي او دا خلک ټول را جمع وي او ما او تا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخې ته لاړ شو، زما او ستا سیرت او صورت د پیغمبر د شان سره مناسب نه وي، د پیغمبر د سنت برابر نه وي، د پیغمبر د طریقې موافقت نه لري، بیا ما او تا بس د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره مخامخ به څنګه کیږو؟ او ما تا به څنګه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته به وایو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام زه ستا هغه امتي یم؟ کله چې میدان ولګي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام امت نشاندهي به څه وي؟ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام امتیان به څوک وي چې هغې دغه زړه نه هم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سیرت اپناو کړی وي او په دغه صورت، جسم، شکل دا هم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په شانتي د سنت مطابق جوړ کړی وي، دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام امتی وي. اوس چې یو مسلمان د حشر په میدان کې د حساب کتاب په ټیم کې یا د حوض کوثر په دغه وخت کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خواته روان شي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام زما او ستا دغه چهرې ته وګوري، پیغمبر علیه الصلاة والسلام زما او ستا دغه جسم ته وګوري، زما او ستا لباس ته وګوري، پیغمبر علیه الصلاة والسلام به څومره خفه کېږي چې آیا دا هم زما هغه امتی دی؟ زما امتی خداوي چې علیکم بسنتي و سنت الخلفاء الراشدین، چې تاسو زما او د صحابه کرامو په دغه سنتو باندې عمل وکئ، دغه کارونه وکئ کوم چې صحابه کرامو کړي وي. دا کس چې روان وي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مجلس ته حشر میدان کې چې روان وي په مخ باندې ګیره نه وي، نو دا ټول خلک به ګوري چې دا هم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام امتی دی، چې د قیامت په میدان کې هم پیغمبر علیه الصلاة والسلام د امتی امتی دغه نعره لګوي او تا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه سنت هغه بالکل د بنیاد نه ختم کړی وي، نو ته به څنګه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخامخ کځې او پیغمبر ته به وایي چې پیغمبر زه هم ستا امتی یم، زما شفاعت وکړه، زما او ستا لباس
هغه د انګریزو په طریقه باندې وي او حشر میدان کې چې کله ما او تا په ځان باندې ناز او فخر وکړو چې زمونږ حشر د مسلمانانو په صف کې وشي د نیک او د پاک او د جنتی خلکو په صف کې زما او ستا حشر وشي هغه تاواز وشي ستا دغه لباس ستا دغه چهره دا د عیسایانو په طریقه دی دا د مسلمانانو په طریقه باندې نه دی المرء مع من احب دنیا کې چې د چا سره مشابهت کوي د چا سره چې مینه محبت لري آخرت کې به هم هغه خلکو سره په صف کې باسي من تشبه بقوم فهو منه که یو انسان د پیغمبر سره خپل مشابهت جوړ کړلا که یو انسان خپل جسم خپل صورت او سیرت د پیغمبر په طریقه جوړ کړلا د پیغمبر په امت کې د نیکانو د پیغمبرانو او دغه شان دي د مسلمانانو په صف کې د صحابه کرامو شان د نیکانو خلکو سره زموږ ستا حساب او کتاب بکیږي او کچرته ما او تا خپل ژوند کې د پیغمبر په سنتو باندې عمل نه وی کړي د پیغمبر په طریقه باندې عمل نه وی کړي او قیامت پر ورځ باندې چې کله مونږ پاسو زړه کې به دا سوچ لرو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امتیان یو والله رب العزت ما او تا ته دغه حکم وکي چې اے مسلمانه تا په دغه دنیا کې د پیغمبر دغه طریقه اپناو کړي نو لاړ شه د هغه غیر دین خلکو سره به ستا حساب کتاب کیږي څومره د افسوس او د شرم مقام به وي وس مونږ ته خدا پته ولګېدله چې که یو انسان په دنیا کې د چا سره مینه محبت لري یو انسان د چا جسم او چهره اپناو کې قبر کې هم حشر کې هم هغې سره به حساب کتاب کیږي دا مونږ ټولو ته پته ولګېدله نو بس بهترین انسان دا دی چې په دغه خبر باندې سوچ وکړي او په دې باندې عمل وکړي خپل چهره د پیغمبر په شان او طریقه باندې جوړ کړي باقي دغه تقریر کول دا څه مقصد او معنا نه لري صرف نننۍ جمعه کې د ټول خبرو نچوړ او خلاصه صرف یو خبره مونږ زده کو چې څوک د پیغمبر په طریقه باندې وي څوک د پیغمبر غلامی اختیار کړي څوک د صحابه کرامو په نقش قدم باندې روان شي څوک د سنت مطابق خپل جسم جوړ کړي څوک خپل سوچ د قران او د حدیث مطابق جوړ کړي دغه انسان د دنیا او د آخرت کې د کامیابی په مقام باندې مقام او مرتبه ته رسي او که څوک د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنت او جنازه وباسي څوک د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اخلاقونه هټ کر ژوند کوي څوک د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د کردار نه هټ کر ژوند کوي دغه انسان په دنیا او په آخرت کې د تباہی او د رسوایی او د غم او د پریشانی شکار ګرځي دغه انسان مونږ دا زده کړله چې کامیابی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په طریقه کې دی کامیابی د پیغمبر په سنت کې دی او ناکامی او جهنم لاره هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنت او جنازه وستلو کې دی او جنت لاره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سنت او تابعداري کې دی دا خبره موږ ټول ته پته ولګېدله نو وس د دې ورځې نه پس به زما خپل دا خبرې به ځان ته کومول نن د دې ورځې نه پس به زما د ایمان ماته پته لګي چې ما وس دلته دا خبره زده کړله چې د پیغمبر په غلامي کې کامیابي ده د پیغمبر په سنت او تابعداري کې کامیابي ده او د پیغمبر په سنت او مخالفت کې ناکامیابي ده نن نه پس به ځان باندې سوچ او غور وکمه چې آیا زه حقیقت کې مسلمان یم او که منافق یم که چېرته زه مسلمان یم د پیغمبر امتی یم او د الله بنده یم پیغمبر خپل نبی ګڼم او الله رب العزت خپل الله او بادشاه او خپل معبود ګڼم نو د دې وخت نه پس زه به هر هغه عمل پرېږدم چې هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د عمل خلاف وي او که چېرته زه منافقم که چېرته ما کې د ایمان یو ټکی او یو ذره برابر ما کې مسلمانیت نه و د دې خبرې د اورېدلو نه پس به هم زه به داسې کومه هر هغه عمل به کوم چې د پیغمبر خلاف وي ځکه چې ما کې به ایمان نه